یو کس وایي چې د مس کوونکي مخې ته څومره فاصلې پورې نشي تېرېدی، نو چې څوک مس کوي د هغه مخې ته به نه تېرېږي او څومره فاصله. بعضې حضرات وایي چې کوم ځای کې مس کوونکی ولاړ دی په هغه مکان کې په یو ځای کې هم دا سړی تېرېدونکی د هغه مخې ته نشي تېرېدی. لکه دا جومات دا حال دا یو مکان دی، هلته سړی ولاړ دی، دلته هم نشي تېرېدی. دویم قول لا دی چې کوم ځای کې مس کوونکی ولاړي او د هغه نظر په سجده باندې، نو دته دا تېرېدونکی نه ښکاري چې زما مخې ته څوک تېر شو، دومره لرې تېر شي تقریبا 3-4 صفه مقدار باندې، نو هغه ګناهګارېږي نه. که بله لار نه او بیا هم که بله لار وي نو بیا بل طرف ته تېر شي، په دې نه ځي. خو بهرحال تقریبا 3-4 صفه مسافت پکار دی. یو کس وایي چې یو غیر شادي شده کس دی، هغه بل ته جیداد هبه کوي، د هغې شرعي طریقه څه ده؟ دغه طریقه ده چې کله هغه د خپل جیداد مالک دی، هغه وایي چې دا ما تا ته هبه کړی دی، بیا چې څومره کاغذي کاروایي د هغه بیل شی دی، خو جټکې د هبې استعمال کی او اختیار مالکانه حقوق هغه ته ورکړي، کرونده پکې هغه کوي آبادی، نو دا هبه شو. یو کس وایي چې د جومات د فنډ نه د تبلیغ والو دپاره بیل بیت الخلا جوړول شرعي لحاظ سره څنګه ده؟ که دا فنډ د جومات دپاره خلکو ورکړی چې دا د جومات په تعمیر کې استعمال شي، نو دا په بیت الخلا کې نشي استعمالی. دویم تپوس یې کړی دی چې 40 کالو په عمر کې د یو سړي په ګیره کې سپین ویښته راشي، نو هغه ترنګ ورکولی شي که نه ورکولی شي. یو کس تپوس کړی دی چې یو کس دی په هغه باندې په یو ورځ کې 2 یا 3 ځله غسل واجب شو، نو که چېرې دا سړی د دې یو ځل غسل وکړي، نو آیا دا 3 واړه غسل کېږي او که نه؟ نو چې کله په 2-3 ځله غسل واجب شو، یو غسل وکړي نو دا یې کېږي. خو دې 2 شرطه دي. یو شرط دا چې په ده باندې د مز وخت نه تېر شوی. مثلا د سحر د مز نه پس د اشراقو په وخت کې په غسل واجب شو، یا د شپې د سحر مز په تېر شو، بیا ماسپښین هم دی غسل نه کوي، نو دا ګناهګار دی. سخت ته پکار دی چې د مز نه مخکې فوراً غسل وکړي. نو که چېرې 2 ځله 3 ځله په غسل اوړېدلی، خو د مز وخت نه، او چې کله د مز وخت راځي د هغې نه مخکې یو ځل غسل وکړي، نو ټیک شوه. دویم دا چې دا غسل په آخر کې کړی وي، یعنی چې یو ځل په غسل واوړېدو، غسل یې وکړو او بیا په دوباره واوړېدو، اوس غسل نه کوي، نو نه، په آخر کې چې غسل وکړي نو دا ټیک. یو کس تپوس کوي چې سوره اخلاص چې د یو ځل نه زیات په حدیث مبارک کې ذکر دی، نو هر وارې صورت سره بسم الله ویل پکار دی، که نه؟ چې کله صورت وی پورا، نو هر وارې به سره بسم الله وی. یو کس وایي چې مونږ حج ته تللي وو، چې د حج نه فارغ شو، نو بیا طایف ته تللي وو، مګر زمونږ په علم کې دا خبره نه وه، نو مونږ واپسۍ کې عمره ونه کړه د طایف نه. او اوس راته چا ووایي چې په تاسو باندې دم دی، نو دا راته ووایي چې دا دم شته که نه؟ د میقات نه چې سړی بغیر احرام نه تیر شي، نو بیا په دم راځي، نو دم در باندې شته دی، هغه دم ورکوي. کوشش دا وکړي چې هلته چاته ووایي چې هلته حلال کړي، حد د حرم کې. یو کس وایي چې ما اورېدلی دي چې یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه یو سړی رالو، هغه ووایي که ما ته الله زوی راکو، نو زه به د هغه واړه بول څکم، لیکن چې کله الله زوی ورکو، نو دا سړی دوباره نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه رالو. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې په ګس لاس باندې اوبه وڅښه، نو دا داسې شوه لکه چې تا واړه بول وڅښه. دا حدیث ما چېرته نه دی لیدلی. دویم تپوس یې کړی دی چې په ولاړه باندې اوبه څښل څنګه دي؟ جایز دي، لیکن خلاف سنت دي، په ناسته باندې څښل پکار. یو کس وایي چې د تره د لوڼو سره لاس ملاول او د هغې سره خبرې کول شرعاً څنګه دي؟ لاس ملاول د اجنبي سره حرام دي، چې د چا سره ستا رشته کېږي دا تا دپاره اجنبي ده، او د تره لور سره رشته کېږي نو دا اجنبي د لاس ملاول نه دي جایز.